बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा मदनियत। दा सूरत उसमें दी सूरत तर्जमा हालता वकड़ा ची सूरत से तवाई द कुरान यो लुई हिस्से तवाई ची प आयातुनो बानी मुश्तमिल भी और दाग इब्तिदा व इंतहा दार सूरत तर्जमा दा और दार सूरुल बलद नमाखूज दे संग ची खार देवाल पगणो आबादो मुश्तमिली न द कुरान दा हिस्सा पगणो आयातुनो मुश्तमिल है और बकरा वतुवे दशवा दा बला मसला ज़दा कई और दादा चे द कुरान पर हर सूरत की बेशुमार मुद्दागानी जिक्र शिवी दी मुंगो तो मौज़ूआत वाई ता छोटा टॉपिक वाई बेशुमार टॉपिकों ने बकी दी लेकिन बतौर मिसाल दा सूरे बकरा दा नदी के सलूर दी गट तौहीद दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो और द्वाइम सदाकतुर रसूल सदाकतुल कुरान दुआ जिहाद फी सबीलिल्लाह दरे इन्फाक फी सबीलिल्लाह सलो गट मौज़ूआत उसको मंगी सूरत सूरत तौहीद की खुनानूर दरे वाले दलालत नहीं करे कि सदाकतुल कुरान नुग लगुन दा नूर पाती की कि सूरह जिहाद वर तनुम दा नूर पाती की और सूरह इन्फाक फी सबीलिल्लाह लगुन दा नूर पाती की लदी वजने द मौजू को वजह कुरान द सूरतुल नमूना अखलाक नुदी यो नुमायान टके यो मानखिस टके चिपाई के ओडे लोई वाक़या मौजूज़े द इशारे अरा इस्तेशवेरे और सूरत तबारा नुदी min jumla lagi no bakara the surah bakara asal ke gwa nudad gwa surat yani mana da surat te چې د موسی علی نبینا علیہ السلام یو معجزه الله پدې کې دغه په صورت کې ښکارا کړل چې په يهودو کې یو کس سولې کې د شپې یو سړی وجلې او هغه تر قرآن سار موسی علیہ السلام ته چمته د قاتل وخایا او موسی علیہ السلام الله ته دعا وکړه او الله دې یوخه یو وادي او اولاد دې کې ولادي او حصہ رواني او دا مړې دې پیوې دا مړې په ژوندې شو خپل قاتل وخه او چون کې خپل ورونو وجلې او بیا سار مطالبه ورونو کړي وا او مسله جرانه د واجلاله کې او خو خدا ورونو به کوي نو چل ولې شروع کو چې کوم غواله کو څنګه مو کم رنگیو دا ایو پښوی او ارټ برټ کړي او کړي کړي دا بانی او شانی شروع کړي چون کې هغه کلم چې هغه غواله لکړه وږي یې راوړي سمړې پی ومړې ژوندې شو او خپل قاتلانو نو دی لوی معجزې ته پکې اشاره ده سوره بقره او مدني دې اوس مې درته ویلي چې د هجرت رسول الله د رسول نازل شوی دی او د احکام د شریعت نه ډک دی تقریبا 18 دفعات 18 قوانین په دې کې ذکر دي لوی قانون د شریعت دا په دې کې بشمار مسائل په دې احکام د شریعت عقائد پدی کی ذکر شوی عبادات پدی کی ذکر شوی معاملات پدی کی ذکر شوی اخلاق پدی کی ذکر شوی کارونا د ازدواج د نکاح کول پدی کی دی طلاق پدی کی ذکر شوی دی عدت د زنانو پدی کی ذکر شوی دی او بشمار احکام پدی کی ذکر شوی د دې وجه نه دا ډېر لوی عظیم صورت دی غټ صورت دی دا دون لوی صورت ده چې کله عبد الله بن عمر 12 کال کې دا مکمل کړو 12 کال نو پلار عمر سے خان لال کړو لوی خوشالي کړو او خیرات کړو خان لال کړو او د دې وجنا د دې صورت چې کوم فضیلتونه ذکر شوي ډېر لوی فضیلتونه چې کوم کور کې سوره بقره ویل کیږي الته شیطان نشي ورته د شپې نه چې چويلا
دې شپې به شیطان نه ورځي د ورځې نه وواله د ورځې به شیطان نه ورځي د شیطان نه به خلاص او دا یو ډېر لوی صورت دی د سورې آل عمران سره یو ځای د فضیلتونه د دواړو د امام سیوطي په ډېر لوی دغه سره ذکر کړي دي دلته امام صابوني وایي لا تجعلوا بيوتكم مقابر خپل کورونه مقبرې وساتئ یو معنا دا چې موږ کور وساتو او دې زبردست او ښه معنا یې دا ده چې خپل کورونه جوماتو دغه مقبرې وساتو مقبره کې مونږ نه کېږي نو تر خپل کور مبارک دا چې د مسجد تجري کې مونږ نه کېږي فرض مونږ په جومات کې کوي چې کله حضور درته او نوافل او سنن او مستحبات دا په کور کې وایي نبی علیہ السلام بار فرمایل دا کور موضوع نه دي دا کور اوس دې حکومت په دې کې دا موږ مشران علماء دا خبره کړې ده چې تاسو فرض موږ خیر جمعه کې کوي سنت او نفل له کوم طرف شي باید موږ جاهلان مو خلک دي موږ دا په سنت طریقې ته اساس کړی اوس امر بدعت کو دعا په کول په سنت کو سي د بدعاتو نه خدای اخلاص کړی ذکر کړه سوچ کوم یم دې سره ته په قرآن او سنت کې دا خبره پوره معلومه نشو چې دا سورہ پر دعا سره په هیڅ اجتماع باندې د دې دلیل راته پوره نه دی او دې وزرته له زهر راوړي یا الله ته هدایت قرآن دې پرې خو بخاری ترمذی ابو داود ترمذی ابن ماجه نسائی کم کتاب کې راته یو خبره استاد دې لمس په نور ذکر راغی ته چې په قهاو کوم وو د کا ذکر کې دا روزا باندې پکې نه دی دې ته خاطب لیلین وایي دا واغه د شپې چې سره ځنګل تلل شي او په تیار کې دا خشاک مشاک راټولې نو کله په مار راکاو کړی یو کور ته مار راوړي دې ته کتابو خاطب لیلین لیکلي دا شپې د شپې د غنې دا شپې معمول سره خاطر کې دا نه دی نو خبره مې څه پدې کې کوله چې تاسو په دې باندې سوچ وکړئ دا د موضوع سره کومه باندې دا حکومت باندې تدبیرونه کوي نو دا څه کوي باندې ټول زمونږ روغ نه ده خو اکثر چې به څه کوي نو خدای له بیماری او بای بیماری دا څه ده چې دې کې بل یو ځای نه بل ځای ته رسېږي که په کوم ځای کې ونه تختې به نه او چې کوم ځای کې نه وه نو ته به ورځې او خپل پرهیز به کوي او یوازې په پرهیزګار کې اعتماد به دې په الله وي اعتماد به دې په الله وي از دې پر خبره کوله چې لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة بقرة شیطان دا کور نه تختی چې په کوم کور کې سورة بقره تلاوت کیږي أخرجه مسلم والترمذي وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة سورة البقرة وایي فإن أصلها بركة فدیوانی عمل کول د برکت ډک دي وترکها حسرة او سورة البقرة نه تلاوت کول او نه ګردانول پرې ښودل دا تاوان دی ولا يستطيعون البطل باطل پرست او ساحران د دې د ویلو طاقت نه لري الله د دې نازشته دا حدیث مسلم راوړی دی بهرحال دا یو ډېر عظیم صورت دی او ډېر عظیم صفاتونه لري د دې ترجمه تاسو ته کومه بیا به وخت خبره کوم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې بیا اندازې مهربان او زیات مهربان دی دا بسم الله الرحمن الرحیم موږ په سورې فاتحه کې ویلا نو بیا دوباره دا ویل نه وایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. الف لام میم الله واقف دے په معنا دې حروف باندې. ذالک الکتاب دا کتاب عظیم الشان او لوړ کتاب د مرتبه په لحاظ سره لا ریب فی نشتا شک او شبهه پدې کې چې دا منزل من الله دی. هدى للمتقین دا کتاب خون کے دے پرہیزگار ہوتا ہدایت ورکے. الذین یؤمنون بالغیب پرہیزگار خلق دی چی ایمان روڑی پنالی دلی سرا ویقیمون الصلاة او ادرئی مانزلرا ومما رزقناهم ينفقون او بعض دا امان لچی منگوتا ورکڑے دے ينفقون خرشکی پلار بسخیر دی. والذین یؤمنون بما انزل الیک آکسان دی چی ایمان روڑی پای کتاب چی منگا نازل کڑے دے تا وما انزل من قبلک اولا چی نازل کڑے دے منگا مخکستانا وبالآخرت هم یوقنون او خالص پا آخرت پانی امددی یقین او عقیدوی. اولئک علی هدى من ربهم دا کسان پسند لار دی دا جانب دخل پروردگارنا واولئک هم المفلحون او دا کسان هم دی کامیاب. دا الف لام میم باندې دلته خبره کوو نو بیا به نه کوو. دا په یو کم دیر سورتونو کې د سوره حجاب چې دی یو کم دیر حرف دی دا غي نیم حروف راځي. څنګه په یو کم دیر سورتونو کې دا قسم حروف راځي چې دا د حروف هجو نصف حروف پکې راځي یعنی سورلس یا پنځلس حروف. خدا تقسیم دی په یو کم دیر سورتونو باندې. د دې وجه اصل کې دا ده د دې ګڼ مطلب مسل کوي خو یو لړ مطلب دا دی چې د قرآن باره کې د مشرکانو دا خیال و چې دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ځان اساس کړی او کله به ویل دا ورته یو بشر ښیي یو انسان ورته ښیي او دې بیا موږ ته وایي. نو قرآن کریم دوی چیلنج کړه دا په یو کم دیر سورتونو کې الله تعالی دوی چیلنج کړه چې الف لام میم دا ستاسو د ژبې د ټکو نه ساز شوی کتاب دی. زیر وړاندې شي او د دې قرآن غوندې کتاب ساز دی. دې قرآن کې ذکر اول ځل داسې چیلنج کړه چې زه د دې کتاب غوندې کتاب پیش کوم به درسه ومنم چې دا ساز کړی دی. نو دا ساز نه بیا به خبرې کولې نو بیا یې دوباره چیلنج کړه او ورته وویلې چې لس سورتونه د دې غوندې پیش کوي بعشر سور مفتریات لس سورتونه چې رضانه ساز شوي زید قرآن په شفاعت هغه هم سوره بقره چې کوم اوس موږ تفسیر شروع وکړو په دې کې یو ورستو را روان دي ما په دې باندې به په خپل کې بلوشي نو فاتو بسوره من مثله ان كنتم صادقين. زید خبره پرې یو سورت د قرآن کریم د سورتونو په شان پیش کړي پته وګورئ. نو یو چا ساز نکو او زمونږ دا ایمان دی چې د قیامت د اسرافیل علیه السلام شپېلې پورې څوک نشي کولی. دا د الله کتاب دی. حالانکه عرب ډېر لوی ماهرین ډېر لوی فصحاء العرب کې موجود او قرآن دوی ته وویلي چې دا خپل فصحاء العرب ټول را جمع کوي
جعلی خدایان دا بنسباتی خدایان دام راغلی ځان سره او پیریان هم ځان سره شامل کړو او زه یې رامخکې شوم ایسې وکړم سوره مائده کې به خبره کوم یو حکیم ته چا وویلي یونان یو حکیم چې خلک ټول په قرآن پسې روان شو او فلسفه یوناني پاتې شو یوناني ساینس پاتې شو دې قرآن سره مقابله وکړي که د هغه سره خو فلسفه به وکړو کور ته لاړ سوره مائده راوړلو لومبنۍ آیات چې ویل حکیم خو حکیم بیا هم که باطل علم ورسره هم دا باطل علم د نفس جهل نښه دی نو چې کوشش یې وکړو نو هېڅ یې ونه کړو نو بیا نه راوته شاګردانو ته نو شاګردانو ورته چې دې راوته که څنګه چل دی بیا دوه درې ورځې پس چې راووتو ورته یې وویلې څنګه چل دی چې څه دې وکړو هېڅ مې ونه سوره مائده لومبنۍ آیات مې راواخیسته او چې هغه مې ولوسته نو ما ویل چې د دې مقابله شروع کړم نو د اوښانو بارونه به ډک شي خو د دې یو آیات جواب به ونه شي نو زه پوه شوم چې دا د الله کتاب دی دا انساني کتاب دی او هغه مشهوره کیسه چې زه تاسو ته کوم چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په بل لړ کې دی مشرکانه لړ کې خود تجارت د غنمو د تجارت لپاره به یمامې ته ته د یمامې هغه مصنوعي و پیغمبر چې پاتې شوی مسیلمه چې پیغمبر خدا سره مسیلمه الکذاب ولیکلو دا هغه مېلمه کېده به یو ځل عمر صاحب بیا کیسه کوي چې مسلمان شوی وایي زه لاړم یمامې ته نو د خپل دوست مسیلمه سره مېلمه شو نو دواړه ناستو نو ما دې چې ستاسو په صاحب باندې دی ورته چې تاسو صورت راغله وحي وي ما چاو یو مختصر د صورت راغله په ډیر معنی خیر دی وي ما چې دی وای وي ما ورته چې ول عصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ودا وی مسیلمه را سر ښکته کو سوچ یې کو او سر یې ښکته کړی عربي سازی نو بیا سر اوچت کو وی ما ته ویلې چې ما ته اوس دغسې مختصر صورت راغی وی ما چې ته وایې چې یا وبرو انما انت اذنان وصدر وسائرك حبر قبر كيف ترى يا عمرو مسلمہ عمر سے توایی جماعت خدا صورت رہا ہے اے جشکیا دارے گر کی پر یہ غلاس کو کی او شیرے دیو پیشو دو بچی ہوئی خدا سارے مغٹی ہوئی سینے موٹی ہوئی لکئی سے نرائی ہوئی اور اپنا دیر سیر سے نرائی ہوئی اے طرح دیر خلق ہوتے جشکے ہوئی نو اے جشکیا انما انت اذنان وصدر خطش سینه او ساری وګونه بل صدر کې نشته خو سینه رغړ وګونه نه وسائر کا حفر قبر او ټول عمر په شړو کې ګرځي سړي باسي او بیا دوی کې پتر آیا عمرو څنګه عمر سے ما ورته ویلي چې والله انك تعلم باني اعلم انك تكذب اے مسلمه زماره په خدای قسم ته خپوي چې زدر باندې کوی چې ته سپیندر وي مساړي دي چرته ول عصر ان الانسان په خسر او چرته یا وګرو چې چا کوشش کړي لاله شر ووري دي او دا قران خلق را لسیزي دی قرآن مانی خلق پاس شپیق بیا منگا آگئی دیر قدر من کو بیا یا خپل آقا دام لولیگو اگئی بلے ایوادو نورکی اگئی دیر اعزاز اکرام کی جنر قرآن سیزون کی و بابا پیدر آزی نسشے با پیر آزی اللہ قرآن بدل دی کفار و مسلمانان داگی پر مسلموں کی حمایت کریں دیلے میں جلک ورکا دیلے میں دچکا ورکا نور زمون خدای ته امید دی چې مسلم دنیا باندې الله دې زر خلاص
او دا دعاګانې به موږ کوو شپه ورځ به کوو په دې درس قرآن پسې به کوو چې الله دې زموږ څونه مسلمانان ملکونه دي چې الله رات او رات خلاص کړي زموږ د پاکستان په بیګانه